نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانانو ورونو، الله رب العزت په قرآن کې موږ او تاسو ته ډیر زیات احکامات متوجي کړي دي. په هغه کې یو حکم دا دی چې د خپل مور او پلار سره نیکی کوئ، احسان کوئ. نن زما او ستا په معاشره کې چې کومه دی د مور او پلار سره ډیره زیاته بدسلوکي کیږي. څوک مور او پلار ته د مور او پلار په نظر باندې نه ګوري. زیاتره مونږ د دې خبرې نه انکار نه کوو چې د مور په مونږ باندې ډیر زیات احسانات دي، خو د دې د پلار نه په درجه کې لږه معمولی غوندګي غټه درجه ده. خو د پلار درجه هم الله رب العزت په دې قرآن کې ذکر کړې ده، ځکه چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مور او پلار دواړه ذکر کړي. موږ تاسو نن سبا سوچ وکړو په دې معاشره کې د منګه د پلار سره ډیره زیاته بدسلوکي کیږي. څوک ورته د څه په نظر ګوري، څوک ورته د څه په نظر ګوري، څوک د مور او پلار ته داسې ګډې وډې رد او عجیبه انداز باندې خبرې کوي. پکار ده چې موږ مور او پلار ته به خصوصا پلار ته، ځکه چې ما ته چې پیدا شوي یو، غټ شوي یو، تربیت هم شوی دی، د هغه حد نه دې حد ته چې را رسېدلي یو، دا په څه باندې؟ دا د پلار په محنت باندې، د مور په محنت باندې. نو پکار ده چې موږ او تاسو څه وکړو؟ د مور او پلار د دواړو ډېر زیات خیال وساتو، د هغو ډېر احترام وکړو. دا په دې ځکه چې هغه چې په نوجوانۍ کې او په قوت کې او په طاقت کې او نو تا ته سوال نه دی کړی، تا ته مینت نه دی کړی، تی غټ کړی، تی پاللی، ستا یې تربیت کړی، ستا یې د تعلیم خرچه برداشت کړې ده، ستا د واده، ستا د نوسو د بچو دې ټولو یې خرچه برداشت کړې ده. نن چې ما ورته په خپلو خپو باندې ودرېږو، پیسې وګټو، دولت راشي، د هغه په نشه کې ما ستا مور او پلار ته سپک نظر کوو، د هغه د ډاکټر، د هغه د جامې د دې لحاظ څوک نه کوي، ځکه چې د هغې عوض دی چې دا څه شی د خپلې ښځې، د خپلې بچو د دې په هغه پالنه کې دومره اخته شي چې بیا ته مور او پلار هېر وي، د هغو د ډاکټر، د هغو د جامو خرچه دې بیا هېر وي. هغه ورته یو عام غونده کې کس ښکاري، هغه سپک نظر ورته کوي. پکار ده چې د دې نه ما ته ځان بچ وساتو. ولې؟ ځکه چې د دې په نافرمانۍ کې عجیبه فلسفه دا ده چې الله رب العزت به دې دنیا کې سزا ورکوي، به دې دنیا کې سزا ورکوي. څنګه؟ یو واقعه داسې راځي، د عربي کتابونو یو کهاوت دی چې یو کس هغه واده وکړو، چې کله واده وکړو د خپلې ښځې سره اولنۍ شپه وه، دې د خپلې ښځې ته په اولنۍ شپه باندې څه خوراک په ډالۍ کې راوړو. نو دې ښځې ورته وویل چې زما د خواښې چې کومه ده، دا زه وینم دا ډېره زیاته ټوله ورځ د میلمنو په خدمت کې لګیا وه، خوراک یې نه دی کلی، وږې شوې ده، او ته داسې وکړه چې دا زما د خواښې ستا د مور ردن نه کوي چې په دې باندې موږ خوراک وکړو. خو هغه دا خبره ونه منله. په دې باندې ډېر غټ بحث د دې دواړو وشو، تر دې حده پورې خبره ورسېدله چې دا ښځه ایسته طلاق، ښځې ته طلاق مطالبه وکړه چې ماله طلاق راکړه. هغې ورته طلاق ورکړو. د طلاق نه بعد دې ښځې د بل سړي سره واده وکړو. د بل سړي سره چې کله م واده وکړو نو د دغه نه بچي پیدا شو، او بچي نیک عمله و، اخلاقي و. هغو ځان سره حج ته بوتله. نو چې کله حج ته بوتله، دې هلته د دې مور د بچو تربیت به داسې انداز باندې کړی و چې زمونږ دا مور په هغه ټیمه پورې خوراک نه کوي چې مونږ په یو کس، په یو غریب فقیر ملنګ باندې خوراک نه کوي، هغه ته هم صدقه نه ورکوي. دې ګرځېدل را ګرځېدل چې دلته څوک وګورو چې په دې باندې مونږ خوراک وکړو، صدقه پې وکړو. یو بدحاله، بدصورته، یو ملنګ فقیر انسان یې وکتو او هغې راوست، هغه ته یې خوراک کېښودو. اتفاقا د دې د مور دغلته په یو خیمه کې ناسته وه چې د خیمې دا پلو داسې اوچت شو، دا کس یې ولیدو. د مور یې په سوچ دا رالی چې دا خو هغه انسان دی چې کله اوس زما واده شوی او ما ته بیرته واپس طلاق اخیستی و،
ځکه چې د دې د خپل مور قدر نه کاو د خپل مور عزت احترام نه کاو ما ته په هغه وجه باندې طلاق اغست چې تاسو راولئ دا سړی چې کله راوستو نو د پردې نه شاته ته پوښتنه ته وکړل اسی ورته ویل دای ورته ویل چې ته ما هغه کسي چې ستا سره زما واده شي او ما ستانه واپس طلاق واغست نو تا زندگی څنګه ده ول چې زما زندگی دغه شان ده چې تیینی ما د یوې ښځې سره بل کسې ښځې سره واده وشو هغې نه زما بچي پیدا شو هغه ډېر نافرمانه و زه ووالم زه وشړلم زه در په در کړلم زما دغه بد حال د څه د وجې نه ما د خپلې مور قدر نه وکړی ما د خپلې مور عزت احترام نه وکړی نو په کار ده چې ما تاسو د خپل مور د خپل پلار ډېر زیات احترام وساتو ډېر قدر یې وکړو